الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. سورة الأحقاف. د سورة الأحقاف دعوة او مرکزی مضمون داو چې الله نه ما سوا د خلکو چې ځان لا کمې آسرې او امیدونه جوړ کړي وو، نو کله چې د دوی د بد عملیانو د وجې نه په دوی باندې د الله عذابونه رالل، نو دوی خود ساخته معبودانو هغه عذاب د دوی نه لرې نه کړی شو. تخویف دنیاوی په طور باندې او داعیده د تسلی د پاره رستو د قوم عاد واقعات تفصیل سره بیان شوا. دی آیت کی اس بل یو اجمالی تخویف دنیاوی بیانی. اجمالی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، او خامخا هلاک کړي وو مونږ هغه څه چې تاسو نه غیر چاپېر دي کلي. وصرفنا الآیات، او رنگا رنگ بیان کړي وو مونږ آیاتونه لعلهم يرجعون، دې دپاره چې دوی وګرځي واپس راشي د خپل طغیاني او د سرکشي نه واپس شي. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. دغه آیت ته اوس دی کې دعوت صورت ذکر دا او دفع د شبهه دا چې مونږ دیتا را مدد شزکو، مونږ تینا حاجتونه زکا غواړو چې د دې د وجنان مونږ نه عذابونه لري کیږي. نو الله وی فلولا نصرهم الذی، ولی مددنو کو دی خلق سرا الذین حق چا چی دوی گنلی وو بید اللہ نا قربانا نزدیکت ذریعہ آلہتن خدایان، دوی چی دا اللہ نما سیوا اللہ تا دا نزدیکی دو ذریعے پتور باندے کم آلہہ مقرر کری وو. وی لولا نصرهم، هغی آلہو دوی سرا مدد ولیو نکو، بل ضلوا عنهم، بلکہ اغوی دین رکشل وذالک افکهم وما کانوا یفترون، او دغبو دروغ ددی وما کانوا یفترون، او هغا چه دوی بجوڑول. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. دغی آیتونو کی د پیریان واقعہ ذکر کئی، او دا پیریان واقعہ چی دا د دلیل نقلی په طور باندې دا د دلیل نقلی په طور تفصیلات دا دی. نبی علیہ السلام باندې مکہ کی چی ہر کلا تکالیف دیر زیاد شل دا اسباب په تحت باندې د نبی علیہ السلام ترو حاغم پہ ولاړ و، اگر چې کلمه نه ویلې خواغی د وفات نه رستو مکی والو سترګې د چانه نه شرمېدې، نو حالات پہ ډیر سخت رالل. نبی علیہ السلام د دعوت په سلسله کې طائف طرف ته لاړ. امید دا و چې د طائف سردارانو کې نبا کیدې شي چې څوک کلمه ووایي، نو دا حالات بسناس خشی. خود طائف واقع هم تاسو ته معلومه ده چې التا د هغې رویه نبی علیہ السلام سره سوا. نو پیغمبر علیہ السلام د طائف نم واپس راغی. مکی ته د داخلی دو هم ماحول صحیح نه و، حالات سازگار نه و. یو سور دی د نخلی بطن نخلی وادی کی یو سورت نبی علیہ السلام تیرے کھڑے ہوئے. زید بن حارثہ ورسرہ وہ دغی واقعہ دا بطن نخلا داغی واقعہ دا چی نبی علیہ السلام د سحر موز پڑاو زید ابن حارثہ ورسرہ
او ظاهر دا چې سار موږ کې قران مجید وی دغه وخت کې دا هغه وخت وو چې پیرانو باندې اسمان ته پتلو باندې پابندي لګېدلې و نو پیرانو جماعتونه تشکیل کړي وو چې تاسو لړ شي په دنیا کې الټوي چې مونږ باندې د دې یا د اسمان د پیرو وجه صدا دا ولی په مونږ باندې سختی شروع شه ده لکه سورۃ الجن کې برادي چې وای مونږ دا سوچ وو چې آیا الله د زمکه والا سره صدا خیر اراده لري یا شر اريد بهم نو دغه یو ټوله دلته نه تیرې ده نبی علیہ السلام چې قرآن وی نو دیتے غوږ کې خودو او بیا صرف مسلمانان نشول بلکې داعیان لاړل خپل قومونو طرف ته داغي واقعه ذکر کوي بطور دلیل نقلی او دلیل نقلی گویا دی کې مونږ او تاسو ټولو د پاره تنبیه ده چې وګوره تاسو نه خو هغه پیریان خو وي قرآن واورېدو مطلب تم ورسېدل او بیا قوم ته لاړل د دعوت په دغه باندې او څومره خلک مسلمانان کړه رای وستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت لا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او کلا چې مونږه راو ګرځول الیک تا تا یو ټولا د پیرانو یستمعون القرآن چې هغوی قرآن ته غوږ کې خودو فلما حضروه نو هر کلا چې رال هغوی حاضر شل دی قرآن تا یا رسول تا قالو انصتو نوی وی چې چپ شي د قرآن ادب یو کو ظاهری چې چپ شي واورو سوای فلما قضیا نو هر کلا چې قرات پورا شو قضیا معنا فارغ من القرات ولو الى قومهم منذرین نو لل دی خپل قوم طرف ته ير ور کون کی قالو قوم تلاړل قوم ته وای چې یا قومنا اے قوم زمونږه ان سمعنا کتابا مونږه اورېدل یو کتاب چې نازل شوی دی پس د موسی نه نازل شوی دی دین معلومیدل چې د موسی علیه السلام منلو والو او دی جووی چې پس د موسی نه نازل شوی دی او حال دا چې د موسی کتاب نه رسو تو انجیلم راغلو انجیل نه رسو قرآن راغله دی خو دی ذکر ویلی من بعد موسی چې د انجیل حیثیت د مستقل کتاب پشانتی نو لکه دا شرع و هغه د تورات احکاماتو کتاب نو نو ذکر دی ویلی من بعد موسی معنی د موسی د کتاب پشانته غټ او جامع کتاب دی مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کې داغه کتابونو دی چې د نمخ کې دی یهدی الی الحق لار خی حق طرف تا او الی طریق مستقیم او غلار تا یا قومنا اے قوم دمغا اجیبو داعی اللہ قبول کی دعوت دا اللہ طرف تا د بلون کی وآمنوا به داوس دا عجیبو تفسیر دے ایمان راوڑی پدے باندے یغفر لکم من ذنوبکم نبخن بو کی تاسو تاسو دا گناہنو ویجرکم من عذاب علیم و بچ بکی تاسو دا دردناک عذابنا ومن لا یجب داعی اللہ داوس د جناتو کول هم کی دیشی او دام کی دیشی چې د الله د طرفنا دا غي په خبرو باندې اضافه ده یعنی دا د الله قول دی او زیات د مفهوم نه معلومیږي جادوه خبره ده چې دا د پیرانو قول نه دی ومن لا یجب داعی الله او هغه څوک چې قبول نکي دعوت کون کی د الله فلیث بمعجز فی الارض نو ندے دے عجز کون کے اللہ لرا پس مکہ کی مانا دا اللہ دا عذاب نبچ کی دے نشی ولیس لہو من دونه اولیاء نبوی دد پارا بید اللہ نا اولیاء و مددگار اولائک فی ضلال مبین اولم یرو دا زجر دے منکرین قیامت تا آیا دوی سوچ نه ده کړي چې یقینا هغه الله چې پیدا کړی دی اسمانو نازم کې ولم یعی بخلقهن
او نه د ستړی شي د دوی په پیدا کولو سره آیا دوی سوچ نه دی کړی چې یقینا دغه الله قادر دی علی په دې خبره چې ژوندي به کي دا مړي بلا ولنا انه علی کل شیء قدیر هغه خو په هر څه باندې قادر دی نو مړي د مړو په ژوندي کولو خامخا قادر دی ویوم یورد الذین کفروا په دې کې د هیبت بیان دی د هغه دی ویوم یعرض الذین کفروا او په کوم ورځ چې به پیش کړي شي کافران په اور باندې الیس هذا بالحق نو به ویلی شي دوی ته چې آیا دا رښتیا نه و قالو دی به وایي بلا ولنا وربنا قسم دی زمونږ د رب قال الله به ورته وایي فذوقوا العذاب نو څکئ تاسو عذاب بما کنتم تکفرون ځکه چې تاسو ناشکري کوله فاصبر تسلی ده نو صبر وکا لگا چې صبر کړي وو اولو العظم پوخ کار کوونکو من الرسل د رسولانو نا ولا تستعجل لهم او جلدی مکوا دی د پارا منظر ورلا عذاب مغواړه کانهم یوم یرون ما یوعدون گویا چې دوی با په کوم ورځ چې وګوري هغه یوعدونا چې دوی تینا یرول کیږي من کوم عذاب چې به دوی وګوري د قیامت په هغه ورځ با گویا چې لم یلبثوا الا ساعة من نهار دوی نو ایثار شي مگر یو لمحه درځي بلاغن مانا هذا بلاغن دادی رسول نو هذا کی اشاره دا د حوامیم سبعه مضامین تا چې دا ټول خبره رسول دی فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو هلاکیږي بنا مگر فاسق قوم چې چا فسق کو نه هلاکت بداغه د پاره بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم سورۃ محمد مخ کی ذکر و دعوت او تبلیغ د قرآن نوسپدی صورت کے پس د دعوت نا ذکر کئی امر بالقتال د صورت دعوم دا الامر بالقتال فی سبیل اللہ او خلاصہ د صورت دادا چی صورت کی د دعوی متعلق یعنی د قتال فی سبیل اللہ متعلق سلور خبری دی نمبر 1 علل القتال چې دا الله په لار کې جنگ ولې وکړي هغه علتونه د قتال دی اتلس چې دا په اصل کې اوصاف د کفارو دي دویم تحدید علی القتال او دا اتلس اوصاف د مومنانو دي دی مومنانو په صفاتونو کې تحدید مقصود ده په قتال باندې نمبر 3 موانع القتال یعنی قتال نہ منکون کی خبریں او هغه اتلس اوصاف دی د منافقینو او نمبر 4 مقصد قتال چې هغه د الله توحید دی آیت نمبر 19 کې دغه سلور خبرې دي د سورۃ محمد سورۃ محمد فتح او حجرات دا درې واړه سورتونه با هم مربوط دي گویا چې درې واړو کې یو سورت بیان شوه دی مخکې تقریبا دا سورتونه چې را روان دي دای کې به دغه سی دي یو څو سورتونه په هغه ټولو کې به یو مضمون بیانېږي نو په دې درې سورتونو کې یو مضمون بیان شوه دی هغه دا چې سورۃ محمد کې حکم و د قتال چې تاسو د الله دشمنانو سره قتال وکړئ نو سورۃ الفتح کې با د فتح وعدوي چې تاسو په دغه اصول باندې قتال شروع کو نو الله به در سره
مدد وی او بیا بدرلا الله فتح در کئی. نو په سورۃ الحجرات کی وای چې کله الله فتح در کی نو دا غ مفتوحه علاقہ مقبوضی علاقے کے واسطہ نظم او نسق په کم طریقې باندې وی. نو سورۃ الحجرات کې د نظم قوانین ذکر کړي. نو درو وړو کې یو خبره ده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. د کفار درې حالات ذکر کړي به طور زجر. الذين كفروا غا چې کفر کو وصدوا عن سبيل الله او خلق من کړل د الله د لارې نه اضل اعمالهم نو الله برباد کی دا غي عملنا. والذین آمنوا د مؤمنانو پنځه احوال او هغه خلق چې ایمان راوړو عملونه وکړل نیک و آمنو بما نزل علی محمد ایمان راوړو پاغه کتاب چې نازل شوی دی په محمد وهو الحق او دغه حق دی د دې د رب د خوانا کفر عنهم سیئاتهم نو لری بکی الله د دینا د دې گناهونه واصلح بالهم او خیسته بکی الله د دې حال. مطلب د معاصی نه به الله بچ کی او د خیر او د رشد طرف ته به ولګي. اصلح بالهم ذالک بان الذين كفروا دا اوس د دوړو آیت سره متعلق ده. سمانا چې د کفارو الله ذکر کو حال چې اضل اعمالهم دا غي عملونه الله بربادي او د مؤمنانو حال دا دی چې اصلح بالهم الله ولا حال درست کوي خیسته کوي. د دې وجه صدا وای ذکا چې بان الذين كفروا اتبعوا الباطل زکا یقینا دا کافران چې دی دی تابعداری د باطل کوي نو زکا اضل اعمالهم او یقینا ایمان والا اتبعوا الحق من ربهم دی تابعداری د حق کوي چې د دی د رب د خوانه ده. کذالک یضرب الله للناس امثالهم دغس الله بیان خلق د پارا مثالونه دا غیب. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب دا اوس پا مخ کې دوړو حالات باندې تفریح ذکر کړي چې هر کله اے مومنانو تاسو د دمرا اوچتو صفاتونو والای او هر کله کافران چې پاغي کې دا اوصاف دین او تاسو د دغه کافرانو سره جنگ وکي چې د دې جنگ په نتیجه کې دا بد صفاتونه او دا بد خبره د دې دنیا نه ختم شي. فاذا لقيتم الذين كفروا نکل جتاسو مخامخ شي کافرانو سرا فضرب الرقاب نو وهي سیټونا من فضربوا ضرب الرقاب فضربوا رقاب الضرب هيا فضربوا الرقاب ضربا سیټونه وهي سیټونا او دا بتاسو وهي مخکې توا ده د توا مطلب دا دی چې دا سیټونه به ورله وهئ ترڅو به وهئ حتی اذا اثخنتموهم تر دې چې کله تاسو وینه توی کوي د دی تر دې چې کله تاسو بالکل د دی وینه توی کوي. ویو مسلمان بادشاهو هغه دا یو منخ منلی و چې زبا دا جرند چې دا د دې دا پيبا د کافرو وینې سره ګرځوما او دا غینه چې کم اوړه دغه کیږي دا غي بر روټي په خوم او خرم به د منخ د پارا جهاد شروع وو او وینه ته د کافرو نو وینه خود سي چې هغه هو جام شي کنه هغه خو زغړی نه ډیر لی کافرانو وینه توی شو هغه وخت خلق ورته وی چې دغه خو با دا نه چلیږي په دې منخ کې لوګو نه خیر د تبدیلی وکا ورسره معمولی اوب ملاو کا نو بیا پکې اوب ملاو شي دی بیا باغی جرند چلی دلی دا او بیا دا هغه اورو روټي خړلې ده زګه وی حتا اذا اذخنتموهم دا به وحی تاسو تر دې پوری چې کله وینه توی کوي د دی نو فشد الوثاق
نو مضبوط کئی تاسو بندش دے دی فیما منن بعد و اما فداءن یا با احسان وی پس د دینا یا با فدیا غیستل وی مانا چکل تاسو دا غینا قیدیانو تھڑی نو آغا قیدیان با یا بیا پا مفت کی آزاد گئی او یا بیا پا فدیه کی واخلی تینا خطا تدع الحرب اوزارها تردی چکیگ دی دا جنگ اقبل اسلحہ مانا چکل جنگ ختم شی ذالکا مانا الامر ذالکا یا افعلو بهم ذالکا دوی سرا دغکارو کئی ولو یشاء اللہ لانتصر منهم دیتا وی حکمت دا فردیت القتال وی قتال اللہ زکا فرض کرے دے چی بدی کی آزمائش مقصد دے ورنہ اللہ بدس امتنستاسو بدل غشتے ہو ولو یشاء اللہ او کا غوخوید اللہ نخامخا بدل باغشت و اغینا لیکن لیبلو بعضکم ببعض اللہ ازمیخ کئی استاسو بعض لا پا بعض باندے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یذل اعمالهم ندی کی اس تسلی دا شہداء تا کی دے نشی بلکہ یقینی دا چی کلتاسو دا غوی وینا تویاوی نو دا غی دا وینی تویولو پا مطلب کہ بستاسو وینی ام تویگی ستاسو خلق بمری چی آغی تا با شہادت ویلے کیگی آغا مرگ تبا دا شہادت مرگ ویلے کیگی آغا خلق تبا شہداء ویلے کیگی نو دا آغی مرگ بتاسو دا عام خلقو دا مرگ پشانتی نگڑیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ حغا سوک چی او وجل شول دا اللہ پلا رکینو فلن یذل اعمالهم ہچری اللہ نہ بربادی دا غی عملنا نی بربادی سبے کئی سیہدیہم دغی دو آیتونو کی دا شہداء دری احوال ذکر کئی چی دا پا اصل کی ترغیب الالقتال دے دا جوندو دا پارا سیہدیہم زردے چی کامیاب بکی دوی لرا یادیہم مانا مقصد تبع اور رسی ویصلح بالہم او خیست بکی حال داغی ویدخلہم الجنت او داخل بکی دوی جنت کے عرفہا لہم چی معلوم کرے دے آغا جنت دوی تا یا ایو الذین آمنوا داوس تشجید علی الجہاد یا ایو الذین آمنوا او دو حالات دا مومنانو ذکر کئی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو کتاسو مدد کوئی اللہ سرانو اللہ با مددو کی تاسو سرا اللہ تا دمونگ دا مدد ضرورت نہیں خو ان تنصر اللہ مانا کتاسو دا اللہ دا دین مدد اکو نو دس پوشی چی دا اللہ مدد مکو دا اللہ پا دین مانے غیرت دا اللہ پا ذات مانے غیرت تے وئی ینصرکم نو اللہ با مددو کی تاسو سرا ویثبت اقدامکم او کلک بکی اللہ اقدامکم ستاسو قدمنا ستاسو قدم با پا دیزمک باندے کلک شی من بنیاد بستاسو مضبوط شی کفارو پزڑکی باستاسو روب حیبت دبدب پرونزی خودی دا پارا شرط سدے ان تنصر اللہ چی تاسو مدد دا اللہ دا دین اکی والذین کفروا فتعصا لهم داوس دا اللہ دا نصرت یو نمونہ ذکر کئی وی والذین کفروا وہا خلق چی کفر کرے فتعصا لهم نو تباہی دیوی دوی دا پارا تباہی دا دوی دا پارا ابن عباس سے وہی تباہی سے مطلب پا دنیا کی دی قتل ولدی پا آخرت کی دی اورت غرز ولدی دا غیر تباہی دا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمَ وَاللَّهَ برباد کرل دی عملنا ذالکا دا کفار مزید و حالات ذالکا بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ دا ذکا چی دی بدو گنو حق شے چی اللہ نازل کرے دے مانا قرآن بدو گنو فاخبت اعمالهم نو اللہ برباد کرل عملون دے دی
افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیاوی او د کافر یو حال آیا دوی ندی ګرځېدلی په دې ملک کې فینظرو چې وګوري څنګه شو انجام د هغه خلکو چې دوی نه مخکې وو دمر الله علیهم الله هلاکت راوستو په دوی باندې وللکافرین امثالها او کافر د پارشتا امثالها د دې پشانته نور سزاګانې ذالک معنی معاملہ دغه سیدا بأن الله معنی لتستيقنوا بأن الله دا ذکا چې تاسو یقینو کوي چې یقینا الله د مولا الذین آمنوا مولا د هغه چا چې ایمان راوړی دی وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافران لا مولا لهم نشته دیس مددگار لهم دوی د پاره وایدا دغه دا د ما قبل سبب دی وای ذکا چستاسو یقین جوړ شي چې الله د ایمان والو مولا دے مددگار دے او ان الکافرین او دا کافران چې دی لا مولا لهم د دې څوک مولا نشتا د احد په جنگ کې په دویم ځل چې کله حالات بالکل بدل شول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد غر طرف ته لړ اوسم الته یو غار جوړ د خلک وای جدید یا کې کینسته والله عالم خو صداسه سې یقیني ونه نه د هغه غار د سې عجیب غوند جوړ دی خو بهرحال د احد غر دغه واقعه صحیح و چې کله د نبی علی السلام زخمی شو نو بعض صحابه ور سره شولو د جنگ میدان نے د احد غر ته سپناهی دیا وہ پاغي کې نبی علیہ السلام محفوظ کو او دی وخت کې دی ټول مسلمانان احد غر ته خاتلی وو هغه وخت کې د ابو سفیان لاندې نه ناری وهلي هغه وخت کې مسلمان شنو خالد ابن ولید سے عمر سره چې اعلو حبل حبل معنی د دې وخت سره دا مطلب جوړیږي چې حبل زنده آباد یعنی جے حبل کنه اولو حبل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې جواب اوخو چې تاسو وای الله اعلی واجل تاسو د دې مقابله کې دا وای مقابله کې نعره دا ولګید چې الله اعلی واجل بیا ابو سفیان لاندې نه بل نعره وهله چې لنل عزا ولا عزا لكم دا مونږ چې تاسو باندې غالب شو نو زګا چې مونږ سره د عزابي مدد دے او تاسو سو عزا نشته نو ګره دغه سه حال دی نو نبی علیہ السلام دیتو ویلې تاسو وای لنل مولا ولا الله لنل مولا ولا مولا لكم وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافران لا مولا نشته دے ان الله يدخل الذين آمنوا بشارت دے یو فریق تا او تخفیف دے بل یولا نو یو حال د مومنانو او د کفارو حالات درې ذکر کړي یقینا الله داخلي هغه خلق چې ایمان راوړي عملونه کړي نیک باغونو ته چې بېږي بعد هغه د لاندې نه نهارونه رونا والذین کفروا او هغه خلق چې کفر کړي یتمتعون مذی اخلی کافران مذی اخلی چې دنیا کې ستړ کیږي نو بس هغه کوي نو دغه د هغې دپاره دنیا ده ویاکلون کما تاکل الانعام او خوري لکه چې خوري څاروي د دې تشبیه مطلب څه دی دی خوري لکه چې څاروي خوري معنی دا چې خوري څه چې غواړي لکه چې څاروي څاروو ته توس د پردي پټي ټانټې ورته کېده نو هغه هم دله خوري د خپلو کېده نو هغه هم خوري دا سوچ نه کوي چې دا د حلالو دي او که د حرامو دي نو دی هم دغسې دي کما تاکل الانعام
والنار مثوى لهم او اور د دی د اوسېدو زیاده وکأی من قریة تسلی او تخویف دنیاوی د منکرینو لا وکأی من قریة او سمرکلی هی اشد قوتا چې هغه ډیر قوت والو من قریة کلتی استاد هغه کلینا چې تیرا او باسله دا مکی والو نډیر قوت والا کلیو خو اهلکناهم من هغوی هلاک کړل فلا ناصر لهم نو سوګ مدد کون کې د هغوی سره هیڅ مدد نه کړي افمن کان علی بینۃ من ربی تسلیدا او د ماقبل تخویف سبب هم ده تقابل ده بین الفریقین یو حال د مومنانو نو دو د کفارو ذکر کئ افمن کان آیا نو هغه سوق چی وی علی بینۃ من ربه د خپل رب د خوانا په واضح دلیل باندې کمن کی دیشی د هغه چا پشانتی زجن له سوء عمله چې خیسته کړي شوی وي د پارا د بد عمل وتبعوا اهواءهم او روان شوی د خپل خواهشات پسې مثل الجنة التي وعد المتقون دا اوس مخ کې د بشارت تفصیل کړي وای مثال د هغه جنت چې وعده شوی دا متقیانو سره هغه جنت بسنګي فیها انهار باغی کې با نهرون وی مماین د وبونا چې غیر آسن نبوي خرابي دن کی معنی د دنیا او بخو چې یو سور د پرتیوی نو بوی بدل شي خرابواله پکې راشي زنګ پکې پیدا شي خو غیر آسن هغه بدسنی وانهار من لبن او نهرون بوی د او پیو لم يتغیر طعمه جنب بدلیږي مزد اغه وانهار او نهرون بوی من خمر د شرابنا چې لذت للشاربین سکون کو تبا مزور کون کی وی وانهار من عسل مصفى او نهرون بوی د خالص شهد بی ولهم فیها من کل ثمرات او دید پاروا پا دغی باغونو کی د هر قسم آمدن نوی و مغفرتن او بخن بوی د دید رب دخوانا کمن هو خالد فی النار دیکی دیشی دا آغا چا پشانتی مانا تقدیر عبارت اس دس شو افمن کانا علی بینۃ من ربه وَأُوتِيَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ او دتا دا شیدونه ورکړې شي نو دا سړی کې دی شي کمن زین له سوء عمله دا هغه چا پشانتی چې خیسته کړي شوی وي هغه د پاره دا هغه بد عمل وهو خالد فی النار او دیوی ہمیشہ پا اور کی وسقوا ماء حمیما اس کلکیگی پا دی باندے او بیشیدلی فقطع امعاءهم نو ٹکڑی ٹکڑی کی دی حق کلمی ومنهم من یستمع الیک زجر او بیان دے د منافقینو د حال او بعد د دینا منا غسوک دی چې غوږ دی تا تردی چې کلا هغوی اوزی من عندکا تاسکنا نو قالو للذین اوتوا العلم نو دوی وای هغه چاته چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی چې ماذا قال آنفا دا سووی دی پیغمبر آنفن اوس دا اوس سووی د منافقانو دغه ذکر کوي پدې کې ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه مخکې مونږ ویلو سورۃ الانفال کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت ابتدا کې هغه با د قریشو قافلې هغه به لارې به ولا بند کړي د قافلې والو نه به مال واغستو دی کې د نبی علیہ السلام سیاسی مصلحت دا وو چې د قریشو زین ته راشي چې ګور زمون دا شارک چې دے دا خود مدینی والا لاس کې دے زمون هو دا ټول معیشت چې دے په دغه سفرو باندې دے په قافلو باندې دے او لار زمون د مدینی والا باندې دا نمون مدینی والا سره که دشمنی ساتو نو دا به مونږ د پاره ډیره نقصانی شي دا مقصد وو
نو کله چې به داسې فیصلې کېدې نو دې منافقانو به سووي مجلس کې به ناست و هر څه به یې واورېدل خو چې پیغمبر به لړ نو دی به وویلې ماذا قال آنفا دا دی پیغمبر سو وی دا خو زمونږ ذهن ته نه راځي خامخا د جنگ جوړولو څه مطلب دی وایي پرېږده د هغوی قافلې هغوی دې دي که نه مونږ له څه پکار دي چې مونږ دې د هغوی قافلې دغه کوو دغسې شبهات به د نورو مسلمانانو زړونو ته اچول اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دغه دی هغه خلق چې الله مهر لګو د دوی په زړونو باندې واتبعوا اهواءهم او دوی روان شول د هغوی خواهشاتو پسې والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم د مومنانو دو صفات والذین واغ خلق چې هدایت واغستو زادهم هدى نو الله بزیات کی دی لرا هدایت وآتاهم تقواهم وربکی دیتا د دی تقوا فهل ينظرون تخویف اخروی دیوس دوی انتظار نه کوي مگر د قیامت چې را بشي په دی باندې بغتتن اچانک دی د قیامت انتظار کی دی فقد جاء اشراطها نو راغلی نخی د قیامت هغه نخی هغه رالی دلته کې هغه نخی مراد دی چې کومې وړې علامات مثلا د پیغمبر بعثت دا د نور د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل انشقاق القمر کم علامات چې هغه د نبی علیہ السلام زمانہ کې ښکاره شي دي ځکه ویلې فقد جاء اشراطها جاء ماضی لفظ دی دلته نو دلته کې هغه مراد دی لکه نبی علیہ السلام وی بعثت انا والساعة كهاتین چې زه او قیامت دغسې نږدې مونږ مبعوث شیو او بعد وی چې اشراط الساعه نه دی انشقاق القمر دغه مراد دی باقی نور نخې په روایاتو کې نور ډېرې نخې شته چې هغه سبا لاښکاریږي او څه دغه زموږ زمانه کې ښکاره شوې لیکن واقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مورثون لکه زموږ په زمانه کې د قیامت د نښو نه چې کوم نبی علیہ السلام خولی وو هغې کې دا وو چې لاندې طبقې والا یعنی غریب خلق با مالداره کېږي رواني او خلق چې دی با مور پلار به لرې کوي او نور خلق به ځان ته نږدې کوي پردي به اخپلی او اخپل چې دي هغه به پې بوج جوړېږي هغوی خوا ته به دیان نی نو دغه علامات شروع دي زکات به خلق تاوان گنی په ځان باندې یو ټیکس به گنی فقد جاء اشراطها فأنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم نو څنګه به وي دوی دپاره چې کله دا نښې ورسي دوی ته ذکراهم د دوی یاد دهاني فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله نو پوی شا چې یقینا شان دا دے چې نشته دے الا بید الله نا انه لا اله الا الله دا عمل دے کنا عقیده دا او وی فعلم ندک امام بخاری د دې روایت د دې آیت په بنا باندې باب تړي باب العلم قبل العمل چې د عمل نه مخکې علم پکار دی خلق شیطان دوکور کوي کنه وای زه علم نه کومه ځکه عمل پې نشم کولی چې عمل نشي کولی نو علم ته څه ضرورت دی نه ته لومبې علم خو وکړه نه الو به پې عمل کې چې علم یې د سره نه کې نو عمل خو رست وي باب العلم قبل العمل واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د ګناه خپل وللمؤمنین مؤمنانو لا وللمؤمنات او د مؤمنو زنانو د پاره والله لذنبک د دې مطلب مخکې ما ووی چې استغفار مستلزم د ګناه نه دی د رفع د درجاتو د پاره م استغفار کیږي نو بعد مفسرین وایي چې دلته کې ذنب نه مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بوج دی د امت په باره کې دغه
دیتے ذنب ویلے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم واللہ پی جنی استاسو د تلو راتلو دیا ومثواکم او د اسیدو زیا ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ زجر دے منافقانو تا او دا غی سلور احوال ذکر کئی ویقول الذین آمنوا او وی ایمان والا وی مانا چی پا جب باندی ایمان راوڑ دے نو دا خلق وی لولا نزلت سورہ ولند نازل کڑے شوے دے یو سورت فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَانُ کلچ سورت نازل شی مضبوط مضمون والا وذکر فی القتال او ذکر اوشی پاغی کی دا قتال نو تبگور حق خلق چی دا غی پزڑونو کی دے مرضن بیماری ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت رأیت الذین فی قلوبهم مانا پجب بادان تا مومن وی خوچ او دا بغواړي هم خوچ کله دسې صورت راغې چې باغې کې د قتال ذکر وی قتال نو بیا به ته ګورې چې د چا په زړه کې مرض دی نو دی به تا ته ګوري دسې نظر المغشی علیه من الموت پشان د لیدلو د هغه چا چې په ده باندې بیهوشي راغلی وي د مرګ د وجې نه من دی به دسې تا ته ګوري چې ګویا ته جوړه پا دغی وقت کې د کافرو سره جنگ لدی بوزی دی با دتی پا یره گوری دغا اس خو حالات خشل کنا د مشرف دور چې وو پا آغا وقت کې مدارس او دیندارو مانی دیر لی سخت حالات وو او دغم وو دا بل مارش اللام وو کنا هغه وخت کې سختی وه هغه وخت کې زمونږ درس وای خوا او آیتونه بس دغه شروع یو کس دی ما بي دغه غونډې ونه ما ته د بل چا په واسطه ووایي چې ده ته ووایه چې دا الله کارونو چې کله به زمونږ درس نو د شپې به یو جهاد به هم ګرځېدو نو وایي دا جهاد مونږ باندې هسې هم چکرې وایي او دی دی دا زمونږ کلي به نه ورانوي پرې نظر المغشی علیہ من الموت هغه وخت کې واقعي ډېر سخت حالات اوس ښه دی هغه وخت کې د جهاد نوم که دې واخیستو نو خلکو به هم دا پوهېدل جوړه دی څه وایي خلکو ته هم داسې لګېده او چې چا به غوښته نو هغې به ځان له رومبی به سوچ کو اوس هغه وخت لړ وہی ظلم بھی سہنا دعا بھی دینا گیا زمانہ وہ بے بسی کا بنا رہا ہوں گرا سکو تو گراؤ بجلی بنا رہا ہوں میں آشیانہ نظر المغشی علیہ من الموت او د دا نشته پتا چې دی جهاد او قتال لا پخپل انسان نشیتله دا د الله انتخاب وی مخکنا فیصله کیږي دا غ انتخاب په بنا باندې چې د چا قسمت وی نو هغه ورته ورسی نظر المغشی علیہ من الموت فاولا لهم هلاکت دی وی دوی د پارا طاعت وقول معروف طاعت یعنی وینا منل وقول معروف او خبر کول دا بہتر دے دی دا پاروی فاذا عدم الامر نکل جے پوخشی حکم دا قتال اذا عدم الامر مانا چے دا جہاد تیاری مکمل شی وقت دا جہاد راشی نو بیا اللہ وی فلو صدق اللہ لکان خیر لهم نو کدی اللہ سرا ریختیاؤ کی نو دا بدیل بہتر وی فہل عصیتم ان تولیتم فہل نکی دیشی چی ان تولیتم دا تولیتم دو معنی دل تکی شیدی یو دا چی تولیتم کتاسو روگردانیو کئی واڑی گئی بل د شیخ الہند سے ترجمہ دا چی دا دا ولایت نماخوذ دیو دا بہتر دا ان تولیتم کتاسو تا حکومت ملاوشی اللہ وی کدہ سے وقت راغے چی وقت نو راغلے نو تا بالکل تابدار ہوئے او چی اس در تاغا مطلب حاصل شو ایم این اے شوی پی اے اے شوی یا دا سے بل سے بلادر نجوڑا شوا نو فحل
عصیتم ان تولیتم نو بیا بسکے ان تفسدو فی الارض چتاسو با ورانے کوئی پدی ملک کی وتقطعوا ارحامکم او ختموی با رشتی اخبلی اولئک الذین لعنهم الله دغدی حق خلق چی لعنت پکڑے دے اللہ فاصمهم نکانے کڑل و آما ابصارهم اور اندی کڑے سترگی دے دی افلا یتدبرون القرآن آیا ندی پا قرآن کی سوچ نکی ام علی قلوب اقفالها یا پا زڑنو باندی دی اقفالها تالید دی او دغه خبر ده چې په زړونو باندې تالی دي نو ځکه قرآن ته نه راځي او قرآن کې تدبر او سوچ نه کوي مطلب دا گدی په قرآن کې سوچ کوله تدبر کوله نو دی تبا خپل مستقبل چې دی هغه به د شیشې اس ښکارېدو ام علی فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذین ام علی قلوب دا ام پمانا دا بل دے یعنی آیا دوی سوچ نہ گئی پا قرآن کے ام ننا سوچ نہ گئی وی بل علی قلوب اقفالها دا دی پا زڑنو تعلی لگی دلی دی تعلی دی ان الذین ارتدوا علی ادبارهم زجر منافقانو تا یقیناً آغا خلق چی مرتد شل پشاگانو پس د دینا چی صفازح شو لهم دوی د پار ہدایت نو الشیطانو سول لهم شیطان مزین کو دوی د پارا و املا لهم محلتون ورکڑل دوی تا ذالک بانہم دا زکا چی یقیناً دوی ویلیبو للذین آغا چاہتا کرہو ما نزل اللہ چی آغوی بدگنی ما نزل اللہ کافر چې هغه بد غني هغه کتاب چې الله نازل کړي نو دوی هغه کافر او تسویلی وو وَيَسْنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ زرد چې مونږ با تاسو اطاعت وکړو په بعض کارونو کې ابتدا دغه سی وی هغه مسلمان دغه سي دھوکا کوي چې بد دا یو کار د کنه دار الومنی چې دا اومنی نو بیا په بل اومنی بیا په بل اومنی تر دې چې بالکل د دین نه خارج کی نو وی دی هغه ته ویلی وو چې سنطيعكم فی بعض الامر هغه وخت ورنه صرف اډي او غوخته دا ډون روس دو ګره ملک ولا کم حال ته بوته او زمون حکمرانان وی چې بس دغه اډي دی دا به ورکو ملک به نه بچ کو نه ملک بچ کو نه دا غي نا خپل غ مفاد حاصل کو سنطيعكم فی بعض الامر نو کو دغه وخت کې مونږ په قران کې تدبر کو قران فیصله مونږ منلې وی نو دې ملک بکی دی شي چې دغه حال ته نور رسیدلې ذالک بانهم قها والله يعلم اسرارهم الله پویږي دا غي په پټو خبرو فكيف اذا توفتهم الملائکه تخویفی دنیاوی حالت نزع بیانی ددئی وی فکیفا سنگ بوی کلچ روح اخلی دینا فرختے یضربون وجوههم و ادبارهم چی وحی با مخنا ددئی او شاگان ددئی ذالک داولی دند پا حالت کی بدئی سرا دا سلوک ولی کی گی وی ذکا چی اتبعو ما اسخط اللہ دوی تابی شیبو دا غسیس چی اللہ خفا کڑیو وکرہو رضوانہو او دی بد گڑیو دا اللہ رضا واحبط اعمالهم نو اللہ برباد کرل دا دی عملونا مانا دا آیت مطلب دا دے چی کفر او دا اسلام جنگ شروع دے دا یو سڑی ہمدردیانی دا مسلمانانو نا بجائے کافر سردی نو فاحبط اعمالهم کد تر اسا سکڑی دین آغا عرصی برباد دی وئی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض آیا ددئی پسڑنو کی مرض دے الن یخرج اللہ اضغانهم آیا دچا پسڑنو کی چی مرض دے ددئی گمان دا دے چی اللہ بہی چری ددئی اغا کینی نخکارا کئی حدث خوبکی گی
مسلمانانو تبا یو وخت راځي چې دا هر څوک به ورته صفا شي چې زمونږ همدرد او مخلص څوک وو او څوک وو چې هغوی زمونږ په سر باندې د مفادات او د دنیا عهدې اخیستې زمونږ په سر باندې هغوی د دنیا لالچې او د دنیا کرسیانې اخیستې او څوک وو چې د هغوی په زړه کې زمونږ درد و دا به یودل کېږي محاسبه استفهام انکاری دی وی آیا ګمان دی دا هغه چا چې د دوی په زړونو کې مرض دی چې هیچرې به الله نه ښکاره کوي د دوی کینې وی ولې به نه ښکاره کوي ولو نشاء او که مونږه غوښتلی نو خامخا مونږ به تا ته دوی ښودلي وو دا منافق بم درته یو په نوم باندې ښودلي وو فلا عرفتهم بسیماهم نو خامخا تا به دوی پیژندلي وو د دوی په نښو ها اوس یې ورته یو نښه ښیي وی ولتعرفنهم فی لحن القول خامخا ته به پیژنې دوی د دوی په چالاکه خبرو کې بس دوی به په خبرو کې هر څه کې مخکې وي او که لږ دی ورته لار پرانیسته دروازه کلاو کا نو بیا دروازې نه بهر قدم نږدي دروازې نه دن لبیک ہم تمہارے ساتھ ہیں او دا خو چې بس میدان راشي نو بیا یې چېرته نه ښکارېږي ولتعرفن دم د هغوی یو پہچان دی چې ولتعرفنهم فی لحن القول ته به دوی پیژنې په چالاکه خبرو کې والله یعلم اعمالکم الله پوهیږي د دوی په عملونو باندې ولنبلونکم او خامخا مونږ به تاسو باندې ازمیخ کوو معنی دغسې حالات بلا مخکې مرادي لنبلونکم نه خو د اسلام او د حالاتو دغه لازم ملزوم دي چې ام حسب الذین وای چې چا ایمان راوړو نو ګمان ادا دی چې په ده به ازمیخ نه راځي ولې به نه راځي دا خو د الله امتحان دی لنبلونکم تاسو باندې به خامخا ازمیختونه راځي ولې حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین تر دې چې موږ ښکاره کړو تاسو کې نه مجاهدین او صابرین ونبلو اخبارکم او خاربکو مستاسو حقیقت د خبرونو دا تاسو چې سوایي د دې حقیقت خو به هم الله ښیي کنه چې دغې خبرو کې د تر څو حد پورې صادق و اسې د خلکو جذباتو سره لبې کولې که نه د هغوی د حریت او د ازادي درد و په سینه کې که اسې خلک لبول نبلو اخبارکم دغه سه حالات به وي خامخا راځي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا هغه خلق چې کفر وکړو او خلق یې منع کړل د الله د لارې نه وشاقوا الرسول او مخالفت وکړو د دې رسول پس د دې نه چې صفا شو دی ته هدایت نو لن يضر الله شیئا هیچری دی نقصان نشی رسول اللہ تا حصہ چه اللہ تا نقصان نشی رسول من دا اللہ دین تا نشی رسول وسیحبط اعمالهم او زرد چه اللہ با برباد کی دے دی عملنا یا ایوہ الذین آمنوا اس دا اعمال دا قبولیت دا پارا شرط ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت دا اللہ کوئی او اطاعت کوئی دا دی رسول ولا تبدلوا اعمالکم او مبرباد وی اخبل عملنا ابطال العمل سے دے چه تاسو بکنا اخلاص او اتباع باسی دسم کوئی ان الذين كفروا يقينا خلق چې کفر وکړو خلق من کړل د الله د لارې نه بیا مړه شول بد سیال کې جبو کافران فلن يغفر الله لهم نو چری با الله بخنه نه کوي د دی فلا تهنوا تشجيع على الجهاد دے نو مسستی گئی وتدعو الى السلم او مبلی تاسو مبلی الى السلم صلحتا تاسو خپل طرف نه د صلحي پیشکش مکوي
ولی وانتم الاعلون او تاسو بی غالبا واللہ معکم ذکا اللہ دے تاسو سرا ولن یترکم اعمالکم اوہی چریبا نکمی تاسونا ثواب دستاسو عملونو ہاں انما الحیات الدنیا لعب ولہو تزہید فی الدنیا چی اسنا دی دنیا دا مین دا وجنات دا اللہ نافرمانیان شروع کی ند دنیا حقیقت دا دے چی یقیناً دنیاوی جون چی دے دا خلوبی او مشغلی دی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا او کتاسو ایمان راوڑو او زانو موساتو دا اللہ دا نافرمانینا نو دربگی تاسو تاستاسو اجرنا وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ او نغواری تاسو ناستاسو مالونا اللہ ستاسو ناستاسو مال نغواری او حال دا چې د انفاق په صورت کې دغه سي غواړي هو مطلب دا شو چې الله نه غواړي تاسو نه تاسو ټول مالونه داسې نه ده ولی ان يسألكموها کو غواړي تاسو نه دا ټول مالونه فيخفكم او بیا زبردستی وکي تاسو باندې تبخلون تاسو با بخلو کوي او خارب کوي خپلې کینی نو الله ته خو تاسو معلوم یې زکه ټول مال درنه نه غواړي یا لسمه یې غواړي یا شلمه غواړي یا سلويختمه غواړي او یا بیا تاسو تفریخ دا چې کول العفو چې تاسو خپل د قدر زائد نه چې څومره غواړي نو ور کوي ولا ويوها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء دا هؤلاء پمانه دا الذين ده ها انتم آیتاسو حق خلقی چې تاسو بلل کیږي چې تاسو لګوي مال دا الله پلا رکھے فمنکم من يبخلون تاسو کې نه بعد یا غدي چې شومتیا کوي و من يبخل فانما يبخل عن نفسي او څوک چې بخل کوي نو د کینن بخل بکئی د خپل ځان سره والله دی الغنیو بے پروا وانتم الفقراء تاسو محتاج ای تاسو ہر لمحہ اللہ تا محتاج ای وان تتولوا او کتاسو گرزی دی تاسو دی دین دی جہاد طرف ترا نغلی دا اللہ دا دین دا اوچتوالی دا پارا دا جہاد او دا قتال ضرورت وہ او بیام تاسو دی لار ترا نغلی نو یستبدل قوما غیرکم اللہ وی ما سکا دا خلقو کمی نشت بیا ما سکا بیا دا خلقو کمی نشتا تاسو با ختم کمو نور براولم لکه زور تاریخ امدغا سدے بنو اسرائیل وو اللہ دا دین او دا خلافت ذمواری اغیل ورکڑی وا خو چې کله هغه ان تتولوا شل نو الله د هغه نه ذمہواری واغښتا بنو اسماعیل ته حواله کړه بنو اسماعیل یعنی د نبی علیہ السلام او د هغه نسل کې دغه ذمہواری پرتا وا عربو کې دا د خلافت د مسلمانانو د خلافت ذمہواری الله دې ته حواله کړي وا او ډیر وخت پورې دې کې دغه ذمہواری وا تردی چې دی ان تتولو شل عیاشیانو پته شل دیر کې نه هغه جذبه اوتا چې مونږ زمونږ په ذمہ باندې د مسلمانانو خدمت ته د دین اسلام سرفرازی هغه الله په مونږ باندې کې دا سوچ ختم شو پکې نه الله پنا مسلط کړل تاتاریان اخیری خلیفہ د بنو العباس چې هغه د دربار خپل د محل نه تاتاریانو پر راخلو باندې اوخو او د یو سوق وای د سور یا سوق وای د یو ساروی سرمنه کې بند کو او خپل آسان په او تختل ان نهایت بے دردی سره مړ کو نبذ د دینم هغه خلافت واغښتل شو او ډیر په عبرتناک انداز سره الله د دین واغښتو بیا دغه خلقو کې الله پیدا کړل د دغه خلقو اولاد کې نه الله مسلمانان کړل تیموری ترکان سلجوکی ترکان عثمانی
او دغه عثماني ترک لا الله بیا د خلافت هغه ذمہواری ورکړه تقریبا 400 کاله هغه سګدا ذمہواری وا بیا هغه نوم اوس واغستل شاه چې اوس به الله چاته ورکي نو الله وی ان تتولوا کتا سو مخړوي نما سګدا خلقو کمه نشته یستبدل قوما غیرکم الله به بدل کی یو قوم بل ثم لا يكونوا امثالكم بیا باغوی تاسو پشانتی نوی هغوی به بیا دسی نوی بلکې هغوی به د الله د دین د پاره قتال او جهاد کوي بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا سورة الفتح رستو امر شو بالقتال نو پدی صورت کی بشارت د فتح ذکر کی دعوت صورت د بشارت د فتح عظمت شان د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاصه د صورت درې خبرې دي دو بشارت دی بکی صورت کی یو بشارت دے رسول اللہ لا د فتح او بل بشارت دے مسلمانانو تا د انزال السکینہ دویم د منافقانو قباحتون بیانی او دریم جدے د صحابہ کرامو اوصاف ببکی بیانی گی شپگم کال بو د ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولیدو او باغه خوب کې نبی علیہ السلام ګوري چې ما سره ډېر مسلمانان دي او موږ روان یو د بیت الله زیارت لا او موږ ورسېدو نو باندې د موږ ملګرو کې نا څوک سرونه خړی او څوک ویښته کم کوي دا خوب و او چونکه خوب د نبی دام د وحی یو قسم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خوب صحابه په مخ کې بیان کو صحابه کرام هم ډیر خوشاله شول او خیال دا او چې بس دا خوب لیدل دي نو دا به اوس رختیا وي نو د ذوالقعدې په میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره سفر شروع کو تقریباً سوک وی 1400 صحابہ او سوک وی 4300 صحابہ دا نبی علیہ السلام سره وو او چونکه صحابہ ځان سره اصلي وسلې نه وی غیشته ځکه چې د جنگ اراده نه و محض د بیت الله د زیارت اراده و دلته کې د قریش خلق هغه ډیر پریشان شول دا چونکه د جنگ احزاب نه رستو دا نبی علیہ السلام د جنگ احزاب نه رستو آغا نبی علیہ السلام صحابه ته ویلی اوس با قریشیان تاسو سره کلم نه جنگیږي اوس به تاسو ور سره جنگیږي دا غي بلا ماته شوی وای نو حقیقت هم دغه شو هغه ته چې اندازه وشوا چې مسلمانان را روان دي او د شان او شوکت سره را روان دي او کدی بیا په دغه سي شان شوکت کې مکه کې داخل شي او خپل په مرزي باندې طوافونه وکي نو دا خو زمونږ دا ساق خو به ختم شي دا خو بیا خلق وای چې وګوره کم خبره په کم خبره باندې چې دای د مکینه وتی وو دی هغه خبره صحیح کړه او دا خو د دې فتح دا زمونږ د پاره ډیر ذلت ته او یو خوا د دې اوس مطلب د قریشیانو داو چې دا مسلمانان دی پس طریقه باندې مکه کې داخل نشي خو چونکه هلته عربي روایت د شیوو چې د بیت الله زیارت نه هیڅ څوک نشي منې کوله هغه روایت او د وجنا دی پریشان شول چې دا به اوس کیږي آخر کار باهمي مشوره د سی وشوا باهمي مشوره دا وشوا چې د سی به وکړو چې بس مونږ به د حدیبیه په مقام باندې د ایثار کو اول تک به ورته وو چې تاسو نشئ راتله اگر چې روایات خلاف وو لیکن روایات هم دا غي جوړ کړیو کنه نو د حدیبیه په مقام باندې دا مسلمانان ایثار کړل او دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع وشوا نو پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
دیلا د قاصد په طور باندې واسطو چې ستا په دی باندې زمانه جاہلیت کے احساناتو نو ستا بل ایک خیال ساتھی. حضرت عثمان دی ایثار کو تردی جے پروپیگنڈا دار آلا کہ عثمانی شہید کو دلتا نبی علیہ السلام سرا چے کم مسلمانان وو نو آغی نے بیعت واغشتو بیعتا چے منگ با دا عثمان بدلا چے ترسونی اغشتی دا دیدیانا نخدو. دا اطلاع مکی والا تم او رسیدا مکی والا تترس پوری خو پتہ لگی دلی وا چې د مسلمانانو قوت او طاقت څومره ده. نو هغه نور پریشان شول، هغه وی چې دای کلا په یو خبره باندې عهد او لودو کی آب دی خامخا پورا کړي. نو دا خو خبره نور سنگین شوا، لہذا حضرت عثمان ام پری خودو او یو خپل سړی عمر بن سہیل آغے نبی علیہ السلام سکا راستو د صلح او د صلح مذاکراتو دا پارا آغے راغے نبی علیہ السلام سر مذاکراتو شل مذاکراتو کی چی کم شرطو نبو نو بظاہر حق دسی بو چی دا مسلمانانو خلاف پاگی کی لگا دا مسلمان کمزوری وا. خود نبی علیہ السلام زڑا اللہ مطمئن کرو چی بس دی یو دل دا صلحو کی دا صلح کی مونگ دا پارا ہر قسم خیر دے، ہر سو شرط بور سر امنو. دا شرط مو چے ممکن سوک سڑے تاسو سکر آدی مدینی لانو آغا با واپس کوئی، تاسو تن رادی نو آغا با نو واپس کی گی وغیرہ وغیرہ. دا دغی وقت کی مذاکرات اشول او یو سڑے ابو جندل آغے مکینہ راغے دا نبی علیہ السلام خیمے تو رسیدو چھ دا مسلمان مو پما باندی دا ما دا پلار دا عمر بن سہیل دے دیر ظلمون کئی او ما تاسو ځان سره بودئی خو چونکہ مذاکرات اشول نو نبی علیہ السلام ورتووی چھ مونگا مذاکرات اکڑل دا عہد پورا کول پا مونگ مانی لازم دی تصبرو کا اللہ بدل سلار اباسی او هغه بیا حواله کو. دی سره د مسلمانانو حوصله نور پاس شوی. اسیم غوسو چې دا مذاکرات مونږ له ندی منل پکار او مونږ چې د بیت الله زیارت لراغلیو نو خامخا به مونږ زیارت کوو صبح مونږ ځان سره ساروی د قربانی راوستی دی وغیرہ وغیرہ. جذبات د مسلمانانو داو نو یو خوا د صلح د سوشوا بل خوا دا ابو جندل پا جڑا جڑا باندې دی رخصت کو. نبی علیہ السلام بہرحال التکی صحابو تووی چی کم مال تاسو راوستے دلتے قربانی کئی آئندہ کال لب بیازو. نو دغی حالاتو کی سورة الفتح نازل شے او دغی ہمت ور کئی. فتح مبین دغی صلح توویلی چی دا فتح مبین دا. نو لکه د بعضو صحابو مبارک را دی حضرت عمر چې دالا څنګه فتح مبین دا. حضرت عمر جذباتی شو، نبی علیہ السلام توائی آیا دا دین حق نہ دے وی دے حق وی تد اللہ رسول نیسا وی یم نددی منلو سا مطلب وی اللہ ما تخولی دی چی دی کی دمون خیر دے. اور رستو بیا ہر تن اوے چی واقعی دی صلح کے ٹول خیر ہو او دغه فتح مبین وا د اسلام د پارا. پا دی کی یو خو سیاسی حیثیت د مسلمانانو آغی امنو بطور فریق تسلیم کرل ځان سرا چی دام یو سلطنت تے مدینم یو ریاست تے. دا یو سیاسی کمزوری دا آغی پا دی صلح کی خکارا شوا. بل دا چی دغه صلح حدیبیہ بیا چی سو وقت دا پارا جنگ بندی وا نو نبی علیہ السلام تا دا دعوت لاری کلاو شیوے او نبی علیہ السلام بیا دیر پا تیزی سرا دعوتو چلو دیر خلق مسلمانان شول. دغا صلح حدیبیہ بیا سبب جوڑ شو دا فتح مکی. انا فتحنا لکا فتحا مبینا یقیناً منگا درکڑی تا تا فتحا مبینا صفا فتحا
لیغفر لک اللہ آخر کار اللہ با بخی تاتا ما تقدم اغا چی مخی شولستاد خطائینا وما تأخر او چی رسو دی ویتم نعمته علیکا او دید پارا چی پورا کی نعمت اخبل پتا باندی ویہدیک صراطا مستقیما او مضبوط کی تا پنی غلار باندی وینصرک اللہ نصرا عزیزا و مدد کی تا سرا مدد کلاکم هو الذی انزل السکینتا حغا اللہ دے جاغا نازل کڑے وا سکینہ تسلی فی قلوب المومنین پزڑنو د مومنانو کے پدغ حالت کی اللہ بیا د مومنانو زڑنا قلار کرل نبی علیہ السلام ہوئی چتاسو قربانیاں نے کئی یو صحابیم نہ پاسی غالب گمان دادے داغی خیال بداو چکی دے شی حکم بدل شی لکھ با منگا تاخیرو کو نو کی دے شی حکم کے با تبدیلی راشی منگ دا با حکم راشی چیزی پا مکہ باندے نو نبی علیہ السلام درید لووی خسوک پانے سے دو خیمے تلڑ حضرت ام سلمہ اور سروا ہے ورطوی چی خفکی گما تا پخپل ڈنبے احرام کوز کا خپل ساروے حلال کا دا نور بیا ټول شروع شي نو بیا دغه سی شو بیا ټول مسلمانان خپل احرامونه کوز کړل او قربانیاں ذبح کړي او یو تسلی په زړونو کې پیدا شو فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم دوی د پارا چې سیوا کی دی ایمان سره د خپل ایمان ولله جنود السماوات والارض او الله دی پارا دی لخر د اسمانونو او د زمکو او الله دی علیم حکیم لیدخل المؤمنین دی د پارا چې الله داخل کی مومن نارینا او مومن زنانی باغونو تاج بهی کی بداغه د لاندې نهرونه همیشه بوي دی باغی کې و یکفر عنهم سیئاتهم او دی د پارا چې الله لری کی دینا د دی بدیانی او دی الدد خبر الله سکا فوزن عظیما غټه کامیابی و یعذب المنافقین او دی د پارا چې الله سزا ورکی منافق نارینا منافق زنان او ته مشرک نارینا مشرک زنان او ته اظانینا چې ګمان کوون کی دی د الله مبارکی ګمان بد علیہم دائرۃ السوء پدای باندې دی وی مصیبتونه د زمانی وغضب الله علیہم غصد الله دی وی پدای او لعنت دی وی د الله پدای واعد لهم جهنم تیار کړه دی الله دوی د پاره جهنم او بد دی د ګرځیدو وللله جنود السماوات والارض او الله دی پاره دی لخر د اسمانونو او د زمکو دی الله عزیز حکیم لله جنود گویا علت شو د يعذب المنافقین د پاره چې الله دیلا په عذاب ورکول قادر دے ذکا الله سکا لخر بیشمار دی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا دا متعلق شو د فتح مبین سرا چې الله در لفتح مبین زکه در کړي چې ته د الله رسول یقینا مونږه لګلې ته شاهدن بیانون کې زیر ورکون کې ير ورکون کې لتومنو بالله ثلور فیدی ذکر کئی دید پارا چی تاسو اللہ باندی ایمان راوڑی و رسولی او داغ پر رسول باندی و تعذروہو و توقروہو عام تفسیرونو کی دادی چی دا تعذروہو او دا توقروہو دا دو ضمیرونا رسول تراجی دی او دا تسبحوہو ضمیر بیا اللہ تراجی دے خود دغا سی لنڈ پا لنڈ باندی دسی انتشار فی الضمائر دیر نامناسب خبر دا نو مناسب و بہتر تر تفسیر دا دے چدری والا ضمیرو ندی اللہ تراجیشی و توزروہو دی دا پارا چتاسو مددو کئی دا اللہ نو دا اللہ دا مدد مطلب رستو تیر شو کنا چی ان تنصر اللہ ینصرکم مانا دا اللہ دا دین مدد وتوقروه او تاسو تعظیم کید الله وتسبحوه او تسبیح وای داغس بیگا او سبا او بیگا ان الذين يبايعونك بشارت او تشجید یقینا هغه خلق چې بیعت کوي تا سره یقینا دی بیعت کوي د الله سره
دا تا سره بیعت داسې دی لکه چې د الله سره بیعت دی. ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله د دوی د لاسونو د پاسه دی. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، فمن نکثا نو چا چې دا بیعت مات کو نو یقینا دې ماتې د خپل نقصان د پاره. ومن اوفا بما عاهد، او چا چې پوره کو هغه لوز چې لوز کړو الله سره نو زر دې الله باور کې د اجر عظیما. سيقول لك المخلفون، د دې د آیت نمبر 16 پوری زواجر دی منافق ته چې کوم په دې سفر کې پاتشي وو او د قریشو د خوف د وجنا غي د مدینې نه نووتلی. هغه سوچ دا و چې بس دا خود قریشیانو خلی مړی جوړی دل دی وی دی وی ولا خپل خلی ته لړل وګرا بی وسلی روان دي د قریشو خار ته روان دي ناغي به کله پریدي نو وی لہذا بس دلته کې اوسئ انتظار کوي چې د دې د مرګ خبر در تراشي. الله وی سيقول لك المخلفون من الاعراب، زرد جوای بتاتا اغا چې رستو پاتې کړي شوی وو د باندونا شغلتنا اموالنا والونا چې موږ مشغول کړي وو زموږ مالونو او زموږ کورونو. ان یا رسول الله د مال او د کور په مصروفیت کې مصروف وو نو تاسو راونه وتلی شو نو فاستغفر لنا مولا بخنو غاړه نو دی بوای په جيب باندې هغه چې نشته د دی په زړونو کې. قولوا آیا فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يملك لكم من الله شيئا، نو څوک با اختیار لري. دی ویلی یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، دی په جيب باندې هغه څه اووي چې د دی په زړونو کې نو. دا یو اجمالی خبره وکړه چې دی په جبه هغه خبره وکړه چې هغه خبره د دی زړه کې نه وه. په جبه خو دا ووی کنه چې شغلتنا اموالنا و اهلونا، دا خبره زړه کې نه وه، زړه کې د دی څه بله خبره وه. هغه خمه خبره ده، هغه راتلونکي آیت کې دا چې ظننتم ان لن ينقلب الرسول، لکه ما درته ووی د دې دا خیال او چې بس دی واپس نشي راتله. قریشیان به ال تکي مړ کی بس زمون بتدان خلاص شي وي دا زړه کې وا. نو گویا دا مالیس فی قلوبهم مفسر دے او دا راتلون کی آیت چې دا مفسر دے. د مفسر او د مفسر په منځ کې جمله معترضه ده د یو فائدې د پاره. جمله معترضه صدا کہ من یملکو لکم من اللہ شیئا، سوک با اختیار لری تاسو لا دا اللہ دا خوانا شیئن دا یوشید. ان اراد بکم ذرہ کیاغے ارادو کی تاسو سرا دا ضرر، یا سوک با نفع منی کی تاسو نا کا ارادو کی تاسو سرا دا نفع. ذکاغے دے اللہ بلکان اللہ بما تعملون خبیرا. نو مز کی جمله معترضه داغي حال اغي فائدہ داوا چې منافقو تاسو خیال داده چې مونږ با مدینه کې پاتې شو نو د zarar نه به بچو، دی مسلمانان بلړ شي نو دی تبا zarar ملاو شي. دا تاسو خیال دی او حال دا چې دا zarar رسول فائدہ رسول دا د الله پلاس کی دی کی دې شي چې یو سړی میدان جنگ ته لاړ شي او یو زخم ورته ملاو نشي، او یو بل سړی دی چې هغه د یری د وجنا کور ناس دی او د کور کټ نه پروند دی او لینګې مات شي دسم کیږي کنه. نو فمن یملک لکم من الله شیئا بل کان الله بما تعملون خبیرا، بلکې الله د تاسو عملونو خبردار. نو صلی الله د خپل علم مطابق دا غي د زړه خبره خي وای بل زمانہ دسی ندی چې شغلتنا اموالنا والونا، نه بلکې تاسو ګمان کړي وو
أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا چې هیڅ چرې به نه واپس کیږي دا رسول او مؤمنان خپل کور والو ته ابدا هیڅ چرې وَذُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ او دا مزین کړی شوی و ستاسو په زړونو کې وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ او تاسو ګمان کړی و بد ګمان وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا او تاسو یې قوم هلاکیدونکي وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تخویف اخروی هغه څوک چې ایمان را نه وروړو په الله او رسول باندې نو یقینا مونږ تیار کړی د کافرو د پاره سعیرا لمبو والا اور ولله ملک السماوات والارض او الله دی پاره دی بادشاہی د اسمانونو او د ځمکو بخنه کوي لمن یشاء چاله چې غواړي عذاب ور کوي چاته چې غواړي او دی الله غفور الرحیم سيقول المخلفون اذا انطلقتم زجر او د منافقانو حال ذکر کوي وی زر دے چې او بوائی رستو پاتی کڑے شوی اذن طلقتم الى مغانم کلا جتاسو روان شی غنیمتونو تا لتاخذوها جتاسوی واخلی دا مغانم نموراد مغانم دا خیبر دی بنو قریظه وغیرہ چې کم یہودی قبیله د مدینې نه شړلې شوي وو نو هغه خیبر کې آباد شول لیکن خیبر کې د آبادی نه باوجود هم هغه د مدینې د نظام نه ځان یو خاکړې نو مطلب دلته کې دخل ورکو چې کم وخت کې بم خپل کسان به لېګل سناسه طریقې سره د مدینی اندرونی معاملاتو کې دخل اندازی کولا نو الله چې کله دغه د حدیبیه نه سفر نه واپس ول د بیعت الرضوان شریک چې کوم خلق وو د الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تاسو دبا اوس خیبر طرف تتللوي او چونکی هغه يهودي قبيله وی ډېر له مال غنیمت وو لیکن باغ مال غنیمت لا کہ با حق صرف د هغه چاوي چې کم دی وخت کې تاسو سره وو نور بدر سره نزي وې دغه خلق چې کم دی وخت کې نه وو دی بتاو سګر عادي چې مونږ هم بودی او دی بنه بودی نو اذن طلقتم الى مغانم کله چې تاسو روان شي غنیمتونو ته چې تاسو والی نو دی منافقان بسوي ذرونا نتبعكم مونږ هم پرې دی چې مونږ تاسو پسې را روان شو یریدون ان یبدلوا کلام الله دی غواړي چې بدل دي کی کلام دا الله دی دا الله کلام بدلول غواړي دا الله کلام څه دی رستو را روان دی کل وایا لن تتبعونا هچری تاسو مون سره نشیتله کذالکم قال الله من قبل دغسی اللہ ویلی وو دین مخ کے اللہ دغسی ویلی دی نو منکرین حدیث ہوایی چې دا کم دیا کہ اللہ ویلی دی دا اللہ چرت ویلی دی چې دی بندی خود دغا وحی دا کنا وحی غیر مطلوب دا وحی غیر مطلوب احادیث دی نو احادیث حجیت چې دے قرآن نا بخبل ثابت تے کذالکم قال اللہ من قبل فسيقولون نظر د دی بوای چې بل تحسدوننا نتاسو مون سره حسد کوي زمون هر خبره نه منئ بل کانوا لا يفقهون الا قليلا ننا بلکې دوی نه پوهیږي مگر لږ قل للمخلفين من الاعراب او آیا اگر رستو پاتې کړي شوي دیهاتی باندې چانو تا چې ستدعون الى قوم اولی باس شدید زرد تاسو با بل لکی گئی یو قوم تا چې سخت جنگ والا بوي تقاتلونهم نو تاسو باغی سرا جنگی گئی او یسلمون یا باغی اومنی ستاسو اغا جزیه با اومنی یا بستاسو دعوت اومنی دیکھا جی مسلمان با آغا وقت کی جی چا سر جنگ کو نرمبے بے ورطا دعوت دا اسلام ورکو کہ دعوت دا اسلام نمانی نو بیا دا دعوت دا جزیه دے چی دام نمانی نو بیا قتال دے نو وی دیتا ہوا آیا چی زر دے چی تاسو با بلل کی گئی یو قوم سرا چی آغا سخت جنگ والا دی
چې تاسو باغی سره یا جنگ کوي یا باغی امنی فَإِن تُطِيعُوا كَتَاسُ اطاعت اکو یؤتکم اللہ اجرا حسنا زردے چی اللہ بتاسو لا در کی اجرا حسنا اجر خیستا خیستا اجر بدر لا اللہ در کی وَإِن تَتَوَلَّوْا كَتَاسُ وَاڑِ دی کما تولیتم من قبل لگا جتاسو اڑیدلی وی ددین مخ کی یعذبکم عذابا علیما نو سزا بدر کی تاسو تا سزا دردناکا دا اولی باسن شدید او دا قوم کم یو نو یو قول پا کدا دے چی دا غزوہ حنین تا اشارہ دا او سوک وی جندا راتلن کی جنگونو تا اشارہ دا لکر روم وغیرہ سرا لیسا علی العاما اس حکم دا معذورینو ذکر کئی وی نشت دے پڑاندو باندے حرجن ستنگ سیا ولا علی الارج حرجن او نپا شل باندے ولا علی المرید او نپا مرید باندے ومن یطع اللہ ورسول وغسوک جیتا عدد اللہ و دا رسول گئی نو داخل بکی اللہ اغلر باغنو تا جی بئی کی با داغی دلان دینا نیرونا ومن یتولا و سوک جی مخوارئی نو اللہ با عذاب ورگئی اغتا عذابا علیما لقد رضی اللہ عن المومنین دا دین آخر پورے دا صحابہ آتا حالات بشارت دنیاویہ و اخرویہ خامخا اللہ راضی دے دا مومنانونا کلچ دوی بیعت کو تاثرہ تحت الشجرت لاندے دا اننا فعلم ما فی قلوبہم نو اللہ تپتوا حقا چد دی پزڑنو کی دے نو نازل اکڑا سکینہ پا دی باندے او بدلے درکڑ دیتا بدل کی ورکڑا دیتا فتحا قریبا فتحا نزدی چی فتح دا خیبر دا ومغانم کثیرا و غنیمتون دیر یاخذونها چی دوی اغسطلو دے اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرا اللہ تاثر وعد کردا دا نور غنیمتونو تاخذونها چی تاسو بے علی فعجل لکم هذه زر در کو تاسو تا هذه دا حاضی دا مانا غنائم دا خیبر دی یا حاضی مانا دا حدیبی صلح دل درکڑا چی دیتا فتح مبین وائی وکفا ایدی الناس عنکم او اسار اکڑ اللہ سنا دا خلق عنکم تا سنا دی کہ عام واقعاتو تا اشارہ لکہ یو دا کہ نبی علیہ السلام دا حدیبی پا دے سفر ہوتو نشانہ بعد قومنو قبیلو ارادہ اکڑا مدینہ مانی دا حملے کولو لیکن اللہ دا آغی سڑنو کی روب واچو آغی اخبل دا ارادین آباد رالل سو گوئی جدا دغا مکی والا خلق کہ دی غختلے نو پیغمبر صحابہ سرو او بی وصلی دا سنوے نو دی با پی حملہ کرے